الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون صدقت يا رب العالمين. د الله رب العزت د هغه بندگانو تذکره شروع چې مخلصین دي د الله رب العزت. نو په هغې کې الله رب العزت د یو دوو عظیمو شخصیاتو پیغمبرانو د اولو العزم بندگانو تذکره کوي. یو سیدنا موسی کلیم الله علیه السلام او یو حضرت سیدنا هارون علیه السلام. تذکره مخکې تیره شوې ده، بار بار موږ ویلي دي چې علما د عقایدو وایي چې په هغې باندې پوهېږي کم خلک د پوهې خاوندان چې موسی علیه السلام ته په کائناتو کې درېیمه مرتبه حاصله ده په انسانانو کې، او هارون علیه السلام دا ورسره پیغمبر الله رب العزت د بنی اسرائیل د نجات لپاره او فرعون ته رالیږلی و چې د هغه د ظلم نه دې بچ کړي، او هغه د خدای دعوه کړې وه چې دې د خدای د دعوې نه واړوي. بیا موسی علیه السلام کشر او هارون علیه السلام د عمر په لحاظ مشر، تقریبا د دواړو تقریبا 120 سال عمر، او یو هارون علیه السلام ته 3 کاله مشر، خو موسی علیه السلام ته 3 کاله وروسته وفات شوی، نو عمر برابر. الله رب العزت را لېږلي و، په دې باندې سخت هم تېرې شوي، تکلیفونه هم پې تېر شوي دي، خو د دین نه دی شاته شوي. نو الله رب العزت تا ته یوه لار ښایي، یو طریقه درته ښایي، او هغه شخصیات درته ذکر کوي چې ګوره د دین په لار کې به په تا باندې سخت راځي، تکالیف به راځي، خو ته به د دین نه شاته کېږي نه. نو الله رب العزت فرمایي ولقد مننا یقینا منګه احسان کړو علی موسی په سیدنا موسی علی نبینا علیه السلام باندې، و هارون او په سیدنا هارون علیه السلام باندې، و نجیناهما او نجاتم ورکړو دغه دواړو لره، و قومهما او قوم د دواړو لره دی قوم دم نجات ورکړو من الکرب العظیم دغه مصیبت لوی نه، و نصرناهم او امدادم کړو د دیو، فکانو نو بسودی هم الغالبین هم دی غالبو. الله رب العزت فرمایي چې موږ امداد او نصرت هم کړو، نو چې امداد او نصرت موږ د دیو کو نو هم دی غالبو. و آتیناهما ورکړی مو دلرا دی دواړو لره الکتاب کتاب، کم کتابو؟ تورات شریف. کم کتاب؟ تورات شریف. و آتینا نو تورات شریف چې دی کې پس د قرآن نه چې دی مسائل په تورات شریف کې تفصیلا نه مو، یعنی ټول اکثریت علوم ټول پکې، ټول سیزونه پکې و چې کم سیزونه منع وه، د کوم سیزونه حکم وغیره. واتیناهم الکتاب ورکړی مو دوی لره کتاب المستبین واضح اخکارا، قرآن تورات هم ولا ورکړی واضح، پای کې ټول خبرې وي ښکاره وي. زمونږ په ایمان دی چې د الله رب العزت د طرفه حق کتاب، الله دې په دې کې د مرګ راوړي. وهدیناهما او هدایت هم کړو دغه دواړو لره الصراط المستقیم د لارې سمې. نو هدایت به معنا استقامت، او مضبوط کړی مو دوی لره، مضبوط هم کړو دوی لره. نو ګوره یو د دین 2 رکعاته نفل شروع کول دي، نو یو کس چې لږه پلانکې مې په 2 رکعاته نفلو باندې راواړو، او یو په یو 2 رکعاتو نفلو باندې استقامت اختیارول دي، یو ترجمه شروع کول دي، او یو په ترجمه باندې همیشوالی کول دي، مداومت علی العمل ورته ویل شي. یو 4 رکعاته مونځ د ماسخوتن دی، او یو په دې مونځ باندې همیشوالی کول دي، یو
د نیکه خبره چاته کول دي او یو د نیکه دا خبره همیشه د پاره دغه شان برقرار ساتل دي. ویږي په خبره باندې یو علم شروع کول دي، یو په دې علم باندې همیشه د پاره ځان ساتل دي، یو بیعت کول دي، یو په دې ذکر باندې بیا د بیعت په دې اسکارو باندې مداومت دي. نو دا ډیر عمل که تا چرته بیعت وکړو، تا علم وکړه شروع که په یو ځای دی چې دی ورته نښتې او 2-3 شپې ټوله مطالعه وکړه، یا چې دی تا نوافل شروع کړه په یو ځای دی او 1000 رکعاته وکړل، یا چې دی تا اکدم وي چې بس د نن نه پسه بس زه همیشه دپاره به سنت کوم، نو په خوب کې دې پټکې والم، په خوب کې م ته لګیا وي تسبیح دې لاس کې نیسلی وي، ته چې دی نو یعنی چې هر حالت کې بس تا چې دی نو بس هر یو سیز راټینګ که اکدم یوه شپې لا 2 شپوله او بیا دې پرېښود. نو دا خدای پاک ته خوښ نه دی. خدای پاک ته حدیث شریف کې راځي چې عمل لږ وي او همیشه وي، دا الله ته خوښ دی. او زمونږ عمل خو هسې هم لږ وي، زمونږ عمل زیات نه وي. عبدالقادر جیلانی رحمه الله به فرمایي وي نن شپه د رکوع ده، نو نور به مونځ کو، خو رکوع به پکې ټوله شپه کوله، به اوږده کوله، ټوله شپه به رکوع وه. او وی به نن شپه د سجدې ده، نو نور مونځ به چې را دغه کو دا سجده به پکې ټوله شپه لګوله، اوږده سجده به لګوله. امام ابو حنیفه رحمه الله په کعبه مبارکه کې دننه په یو رکعت کې غونډ قرآن پاک ویلو، عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ غونډ قرآن پاک ویلو، حضرت سیدنا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها 2 رکعاته غونډه شپه کې کړو، غونډه شپه 2 رکعات دونه اوږد مونځ کړ. دا کول در بزرګانو معمولاتو. زمونږ عمل اسیم کم دی، مونږ علم کو نو سونه وخی، مونږ ذکر کو نو سونه وخی کو، مونږ نپلم کو نو هغه نپل څومره وخت کو، مونږ پرز کو نو پرز سونه پتی ځای لګیایي، مونږ چرته نور عبادت کو نو اسیم لږ دی، بیا کم هم کو، دا نه چې ډیر دی. لکه مثال په طور اوابین څو پورې ته کولی شي؟ 6 رکعاتو پورې کولی، مونږ پکې څونه کوو؟ اشراق، چاشت، دا ماسپښین نه مخکې نفلونه، رستو مازدیګر نه مخکې نفلونه، ماښام نه رستو، ماسخوتن نه مخکې مونږ پکې څونه کوو؟ تهجد مونږ څونه کوو پکې؟ نو اسیم کم دی، خو چې بیا پکې همیشوال هم نه نو دا تباهي ده. په لږ عمل علما د تصوف لیکي الاستقامت فوق الکرامه، استقامت چې دی دا د کرامت نه اوچت دی. یو کس په هوا باندې الوزي او یو کس 2 رکعاته نفل همیشه کوي، دا ته غوره دی. الاستقامت فوق، او بل ځای کې راځي چې د 100 کرامتونو نه د استقامت غوره دی. او بیا چې د الله دا احسان در باندې وکړو، مثال په طور ته په دعوت تبلیغ کې ولګولې، ته په علم کې ولګولې، ته په تصوف کې ولګولې، ته په جهاد فی سبیل الله کې ولګولې، پس کې په جهاد فی سبیل الله کې ولګولې، یا د دین په هر شعبه کې ولګولې، یا تا نوافل شروع کړو، اذکار دې شروع کړو، نو ته په دې د خدای شکر ادا کو، د دې د سیوا کولو کوشش وکړه. الله دې توفیق راکړي، الله دې توفیق راکړي. نو دا خبره داسې ده چې په عمل باندې استقامت دا غوره دی. نو موږ ځکه مانځه کې مو وایو، موږ څه وایو؟ اهدنا الصراط المستقیم، خدای وښایي موږ ته څه لاره سمه. نو د اسلام دا لاره سمه نه ده، بله لاره ده. تاسو لوي اسلام دا لاره سمه نه ده، سمه ده، دا خو زمونږ ایمان دی. علماو لیکلی دي چې د چا په خپل ایمان باندې یا په دین باندې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په 100% کې د راته برابر هم شک راغی، دا کس کافر دی. اسلام په حقانیت کې د راته برابر هم شک نشته، اسلام حق دی، حق دی او حق به ته قیامت سبا پورې دا مذهب دی. الحمدلله. نو خبره داسې ده د راته برابر چې څوک شک شوبه پکې کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق یا د اسلام متعلق یا د احکاماتو متعلق، نو دی کفر ته رسي، کافر کیږي. او اهانت واسم کفر دی او رضام کفر ده. خلک وی کافر خیم، رضا بالکفر کفرون، دا عقاید مسئله ده.
نو خبره داسې ده دا موږ چې سوال کوو نو د دې اصل کې دی کې دا پراته دي چې خدای پاکه په دې اسلام میں مضبوط وساته، په دې دین را د استقامت را نصیب کا، یا د هدایت په دې لاره کې خطر کی را نصیب کا چې عام مسلمان یم چې صبر علی الله رب العزت داسې عمل را نوالی چې د قاسم نانوتی رحمه الله په شان نه دین شعبې روان شي. د دې لپاره دا دعا ده، ورنه اسلام خو الله را نصیب کړی دی. نو دلته الله وایي وهدیناهم الصراط المستقیم، الله ورته د هدایت لارې طرف ته څوک راهنمایي وکړله. نو معنی شو وهدیناهما او په استقامت کړ دي لرا الصراط المستقیم، په لار درمیانه باندې اعتدال والا لار ها الله دې را نصیب کړي. وترکنا علیهما او پری خودم په دغه دواړو باندې فی الاخرین په رستنو کې. نو رستو چې څومره مقامونه دي مذهبونه دي هغه سوی سلام علی موسی و هارون، سلام دی په سیدنا موسی او په هارون علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام. من سوایو من وایو نه موسی علیه الصلاۃ والسلام، نو وایو موسی هارون علیه الصلاۃ والسلام. نو الله وی دا به ما ګرځولې دی په جبه باندې. ګوره الله خلکو په جبه جاری کړي ټول خلک یې وای. الله د اخره پورا تر نصیب. ان یقینا منگا کذالک هم دغرنگا نجزی بدل ورکو المحسنین نیکوکارو تا. انهما یقینا دغه دواړه پیغمبران د الله استازی من عبادنا د بندگانو زمنګا، زمنګ د بندگانو نه المؤمنین د مؤمنان ندی، زمنګ د بندگانو مومنان ندی. و ان اوس د بل پیغمبر تذکرہ الله رب العزت کوي. و ان الیاس او یقینا سیدنا الیاس علیہ الصلوۃ والسلام لمن المرسلین د را لګلو شو. نو یقینا سیدنا الیاس علیہ الصلوۃ والسلام الله وی دې سنو را لګلو شو. نو اذ قال فهغه وخت چې ویل د لقومه قام خپل ته الا تتقون، آیا تاسو ځان نه بچ کوئ د شرک نه؟ تاسو نه یریږئ د الله نه، ځان نه بچ کوئ د شرک نه. اتدعون آیا تاسو را بلې بعلا بت لرا، بعل دا زمونږ دی دغه کې هم راځي د بعل بک وي، بال او بک را یو ځای شو دی نه هاري نوم شو بعل بک. غالبا په عراق طرف ته یو علاقه وه، په هغې کې چې دی الیاس علیه السلام را لیږلی شو او د دې مذهبي یعنی څنګه دا چې څنګه وي دا قومي نښه ده او دا قومي ترانه ده او دا د دې مذهبي بت چې و هغه یې بعل نوم. څوک وایي چې دا بال یو بزرګ و د هغې عبادت پې کولو، یا یو بزرګه وه ښځه وه. اوس هم ښځې پیرانې را شروع شوي، تاسو ته پته نشته ښځې پکې پیرانې، هغه هم بیعت سړو هم پکې بیعت یې ورکړه. دا کیسه وه. ویمه زنانو کار مې وکړه مردانه. نو خبره داسې ده الله وی اتدعون د ورته وی اتعبدون آیا تاسو بندگی کوئ د بعلا د بعل بت. نو مفسرین بعض وی هي اسم امرأة، دا نومو د سشي د یوې زنانه، دا بوتو د یوې زنانه، دا بال نوم دی او دا یو بوتو د هغې کانه یعبدونها چې دی به د دې عبادت کو ښه. نو دغه بوت چې کوم دی د دې څلور سرونه و، څو سرونه؟ څلور او 20 ګزه یې جوړ کړو او ټول یې د سرو زرو جوړ کړو. ټول یې د څه جوړ کړو؟ د سرو زرو. یعنی ته په خپل جومات کې 10 روپۍ نشي ورکولی او هغې ټول بوت چې دی دا د څو جوړ کړو؟ دا یې د سرو زرو جوړ کړو. حساب لګوه. او د دې 400 منجورانو څومره؟ 400 که خیال هم کړی د زیارتونو سره چې اکثر منجوران یې غم د زمانې ګندی ته چې ورته وګوره هسې بولټې درځي. نو 400 منجورانو او د 400 منجورانو ته به دي د دې بعل چې دی پیغمبران ویل. نعوذ بالله من ذلک. وی دا د دې پیغمبران الله دې معاف. او زیارت ته لاړو هغې نه واپس راتلو چې څنګه ته غلار کې راوتو د قبرونو منځ کې. نو زنانه مخې راله وی ماله څه شکرانه راکړې که نه. نو مور لې د څه وی زه د دې منجوره یم. وی دا زه صفا کوم ته مې صفا کوم موږ هم صفا کوو. اتدعون آیا تاسو عبادت کوئ بعلا د بوتو وتذرون او پرېږدئ وتترکون او پرېږدئ احسن الخالقین هغه بهترین پیدا کوونکي الله رب العزت سره
بهترین پیدا کوونکی. تو ګور انسان له څنګه ساخت ورکړی، نه د زناور په شان دی چې د پاسه پیسې نشته ټول لاندې باندې ښکاري. دا خو انسان دی چې د ځان شرمولې دی ځای لستوڼې کټو، دی ځای پنسې کله کټو، کله برو، کله ورپسې جامې نښتې، کله کولو. نه، الله رب العزت چې د کوم خلقت کړی ناشنا بیا په جامه باندې پټ کړی، د جنت نه ورسره جامه را لېږلې ده چې بهی دا ستا جامه ده، ته به داسې ځان پټ ساتي. نو بهترین پیدایش الله د چا مې کړی دی؟ د انسان مې کړی دی. اتدعون بعلا، آیا تاسو بندگی کوئ د بال بوت، وتذرون او وتترکون او پرېږدئ احسن الخالقین، هغه بهترین د پیدا کوونکو، بهترین پیدا کوونکو پرېږدئ، خالق ذات. الله څه؟ الله ووایه آوازو کې الله 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 رب العزت ربکم، رب ستاسو دی. نو زمونږ رب دی که نه؟ زمونږ رب څوک دی؟ الله. ښه د زړه نه وایه. ښه علما لیکي دا نور نومونه چې څومره دي لکه دا خلک په اوس اعتراضات کوي. ښه وایي خدای نه شي ویلی. ولې نه شي ویلی؟ ویلی شي. ته وره پنجاب والا دغه والا شیوخو خو پخواني چې کوم بزرګان لیکي هغوی خو میا استعمالوي، ته لا خدای یادوي. ولې نه شي ویلی؟ نور نومونه ورته بعضې داسې ثابت دي چې د نورو ژبو ټکي دي او د هغې معنی د خدای د نومونو صحیح راځي. بس ټیک ده. اوس چې د بل چا د مذهب نه ښایي ته هغه راوالې، د ځان نه طاهر القادري راوالې چې د هغه کیسې راغونډې کړې او د هندوانو نوم هم چې د هغې کې کوم مشهور هغه هم دی لکې او دا دندی کې لږ احتیاط پکار. مذهبي شعارونه یې د خلکو هغه مر سره ګډ کړي. نو څه الله څه شي؟ الله د ورته سوي دغه ورته سوي د الیاس علیه السلام ورته وي الله رب العزت ربکم، رب ستاسو دی، و رب آبائکم. نو غرض می داو علما لیکي چې دا خدای ویل یا دا نور دا نومونه هم صحیح دي. دا اوسنی نوی جدت پسند ځان له کیسې کار یې کتلی دی، نو دا هم صحیح دي. خو کم خوند میټاس او مینه چې دا په کم لفظ کې ده، دا په الله کې ده، نو دا په بل کې نشته. په څه کې چې ده؟ الله. کله چې امام مهدي رحمه الله راشي نو چې کله برجونه غورځېږي د کلو نو 3 پیرې به تکبیر وي. څه وایي؟ الله اکبر. څه به وایي؟ الله اکبر. یو پیره به وایي، یو دیوال به غورځي، بیا به وایي الله اکبر، بیا به غورځېږي، هله اواز وباسي. څه وایي؟ الله اکبر، بیا به 3 غورځېږي. نو د دې نوم خپل زور دی. میدان جهاد کې چې څنګه وایي الله، نو د هغې خپل پاور دی. ته وګوره رسته تاریخ ورپسې وګوره، د دې د واجب روب راغی په کافر باندې. اوس هم ښکلی نوم د هر چا ګوره د ماشوم په خوله باندې چې تی عدد کې نور نومونه اخوا دی غواړي، خو د الله دونه ښکلي د خولې نه ادا کوي چې ته ورته ووایې خوند هم کوي د هغه په خوله باندې. ماشوم یې لا څه نه شي ویلی. نو څه دا ډېر وایي الله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تر هغې به قیامت نه راځي تر څو پورې چې په ځمکه باندې د الله ویل وي، تر څو چې په ځمکه څه وي؟ الله ویل وي. څوک فرمایي؟ محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت ربکم. کله نا کله ذکر هم کوي چې ویښیږي که نه اخر ته ورسېدو ودی له الله. یقینا الله رب العزت ربکم، رب ستاسو دی، و رب آبائکم او رب ستاسو د پلار نیکونو دی، الاولین دا غړون بنو د بابا آدم علیه السلام نه راواله تر اوسه پورې د ټولو رب څوک دی؟ الله. فکذبوه، بس دی تکذیب وکړه د دغه پیغمبر د الیاس علیه السلام. فانهم، نو بس یقینا دوی لمحضرون، ضرور حاضر بکړي شي. دی بس شي حاضر بکړي شي، بیا ورته پته ولګي. الله دې استقامت په ایمان را نصیب کړي. الا عباد الله، مگر بندگان د الله المخلصین، خالص کړي شوی هغه خو به بچ وي کنه. الله دې په دې کې راولي. وترکنا علیه، او پریخودی مو پدی الیاس علیه السلام باندې پد باندې پریخودی دسو فی الاخرین پرستانو خلقو کې سو سلام علی الیاسین، سلام دی په الیاس علیه السلام باندې، سلام دی په چا باندې؟ په الیاسین باندې.
نو الیاسین دلته وی سر کې الیاس علیه السلام یا خو د دې آیات د وجه چې د آیات سر د آیات پوره کیږي نو د نون د فاصل لپاره راغی نو الیاسین شو وایي په خبره من یا د پلار نوم چې دا څه شو د اصل الیاس ابن یاسین علیه السلام دا پلار نوم یاسین نو دلته تداخل شوی دی عرب وایي صالح عبدالعزیز دا نوې صالح ابن عبدالعزیز صالح عبدالعزیز صالح زوی د عبدالعزیز نو دا دلته د نومونو کې تداخل شو نو دلته ویل شو الیاسین الیاس یاسین دواړه یو ځای کړی شو یا الیاسین معنا اتباع د دي څومره چې پیغمبران دي هغه ټول دغه یو خبره کوي نو په ټولو دي سلام او یا څومره چې مؤمنان دي ټول د الله رب العزت د وحدانیت کلمه وایي کنه وایي ټول امتونو دا کلمه ویلې ده کنه چې لا اله الا الله ټول دا ویلې کومه کلمه ویلې ده لا اله الا الله ټول دا ویلې ده کومه کلمه لا اله الا الله بیا د پیغمبر نوم ور سره نو دغه بنیادی نو دا ټول مؤمنان ته مراد دي چې په ټولو دي سلام اگر چې ته خدا غلط په غریب سلام نه چي اگر چې چا سر دینه لګي په سلام نه چي خو الله وي په دغه ټولو دي سلام وي سلام علی الیاسین ان یقینا منگا کذالک همدا غرنگا نجزی بدل ورکو المحسنین نیکی کونکو تا انه یقینا دغا الیاس علیہ السلام من عبادنا زمون د بندگانو المؤمنین د مؤمنان نو وان لوطا او یقینا سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام درې پیغمبر داغي الله سلورم داغي الله تذکرہ کوي د چا د سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام خبره مخ کې بار بار تیر شوی ده وان لوطا او یقینا سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام لمن المرسلین درالي ګلو شونو اذ نجیناه په هغه وخت چې موږ نجات ورکړل را او اهله اهل دلرا اجمعین طول لرا الا عجوزا مگر بوډه نا فی الغابرین دا باقی پاتی کیدونکو کې وا د دې او بیبي وا هغه کافر و هغه ته داغي درې لوریان وي هغه ټول مسلمان وي هغه ورته ډیر وي او لوط علیه السلام په ول ډیر دعوت ورکو خو هغه اخره پوری مسلمان نه شو نو هغه بوډه یادې د بوډېګان هډېر سختي کنه وان لوط ان تورته بلا پیری وای چې د الوام په خوا وي موږ نور څه خوړې نه شو تر باندې مر کې الوام باندې وان لوط او یقینا سیدنا لوط علیه السلام لمن المرسلین لګلو شو ندی را لګلو شو ندی اذ نجیناه په هغه وخت چې موږ نجات ورکړل او اهله او اهل دلرا اجمعین طول لرا الا نو اهل دټو الا عجوزا مگر دغه بوډه نه یو بوډه نه فل غابرین دا به باقی پاتې کیدونکو کیوا ثم دمرنا بیام اهلکنا بیام هلاک الاخرین غرستنی اغنورم هلاک لخوا لاند شو کانی پیراو ورید بیا چې دی الټا را گزار شو الله مې وساتي وانکم یقینا تاسو لتمرون عربو ته وی چې داسې چې دا معاملې پټه ده نن سبا خو بالکل ښکارا سر چېکا صفا بدر تخکاری داسې ملي دي شو الله دې توفیق راکړي چې دا کم زینا د رحمتونو دي چې په دغه باندې خو ګرځو او دا کم چې د عذابونو دي چې دین عبرت واخلو الله دې تل رساتي الله وی وانکم یقینا تاسو لتمرون تاسو تیریږي علا قراهم د دې په قریو باندې د دې په علاقه تیریږي عربو ته الله وی تاسو سمایل رحلت الشتاء والصيف یو د ګرمه سفر او یو د یخنه سفر او د تجارت به کو نو الله رب العزت فرمایي او تاسو تیریږي په قریو د دیو باندې مصبحین هین ذهبتم الى الشام کله چې تاسو زه شام ته نو د سحر په ټیم کې اکثر چې تاسو تیریږي نو د لوط علیه السلام د قریه لرسیدلی او یا کله نا کله چې لیټ شه نو وباللیل د شپې ور ورسه د غزه د فلا تعقلون ک تاسو د عقل نه کا تاسو ولې د عقل نه کار نه اخلي یا واپس چې کله کوي نو د شپې د غزه تر راسه تاسو خدا غزه ویني غي سره مې سم معاملې کړی دا ځان چې د کفر نه بچ کې ځان د لیواتت نه بچ کې الله دې بچ کې وانکم یقینا تاسو لتمرون تیریږي علیهم بدیو باندې مصبحین په وحد سحر کې وباللیل او د شپې افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلي الله دې سمع عقل نصیب کړي
ولقد مننا او یقینا من ازمی او یقینا من احسان کړو علی موسی و هارون په سیدنا موسی و هارون علیهم الصلاۃ والسلام باندې ونجیناهم ونجات ورکړو دواړو لرا وقومهم وقام د دوی لرا من الكرب العظیم داغه غم لوینا ونصرناهم او امدادم کړو د دوی فکانون بس وګرځید دوی هم الغالبون هم دی غالب فکانو بس دوی هم الغالبین هم دی غالب واتیناهم الكتاب المستبین او ورکړو دوی لرا کتاب واضحه وهدیناهم الصراط المستقیم و استقامت ورکړو دوی لرا پاغلار برابر باندې وترکنا علیهما فی الاخرین و پریم خود په دیو باندې رستو خلقو کې سلام علی موسی و هارون سلام په موسی او په هارون علیه السلام باندې انا كذلك نجزي المحسنين یقینا د کشان منګه بدله ورکونی احسان کوونکو ته انهما یقینا دغه دواړه من عبادنا المؤمنین زمنګ د مؤمنانو بندګانو نو وان الیاس یقینا سیدنا الیاس علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام لمن المرسلین در علی گلو شونو اذ قال لقومه الا تتقون هر کله چې دوی خپل قوم د حیات ځان نه بچ کوي د شرک نه اتدعون اتعبدون تاسو بندگی کوي بالن د بال بوت وتزرون او پرې دې احسن الخالقین هغه بهترین د پیدا کوونکو الله یقینا الله رب العزت ربکم رب تاسو دی ورب آبائکم او رب تاسو د پلان نکونو الاولین دړم بنو دي فکذبوه نو بس یقینا دي تکذیب کو فانهم نو بس یقینا دي لمحضرون اسنه دي ضرور به حاضر کړی شي الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله خالص کړی شوی ایدا بار بسې نجات ویخه الله دې راته نجات را نصیب کړي وترکنا علیه و پریم خود په دیو باندې فی الاخر برست خلوی سلام علی الیاس سلام دی په سیدنا الیاس علیه السلام باندې ان یقینا منګه کذالک هم د غرنګا نجزی بدل ورکو المحسنین نیکی کوونکو ته احسان کوونکو ته انه یقینا د الیاس علیه السلام من عبادنا المؤمنین زمن د مؤمنانو بندگان نه دی الله دې موږ ته ایمان کامل کړي د موږ ایمان دې الله کامل کړي و ان لوط نو یقینا سیدنا لوط علیه السلام لمن المرسلین در علی گلو شونه دی لوط علیه السلام جو الله رب العزت فرمایي چې دیم در علی گلو شونه دی اذ نجیناه په هغه وخت کې چې نجات ورک موږ دلرا او اهله او اهل دلرا اجمعین طول لرا الله دې موږ ته نجات را نصیب کړي الا عجوزا فی الغابرین مگر بوډه نه هغه په باقی باندې کیدونکو کې وا ثم دمرنا الاخرین بیا هم چې دی غرق هلاکم کړه غرستنی وانکم یقینا لتمرون تاسو تیریږئ په قریو د دیو باندې علیهم په دیو باندې مصبحین په وخت سحر کې وباللیل او د شپې فلا تعقلون یا تاسو د عقل نه کار نه اخلي الله دې سم عقل نصیب